ابراهیم علیہ السلام راغه قوم خلق بدن نور په عبادت کې اخته هغه ته خپل رب او خپل خدای وای او هغه ته سجدي کوي. ابراهیم علیہ السلام هغه ته د وحدانیت حکم فرمای دعوت ورکړو او خلکو د مقابله شروع ټول په تمام دنیا باندې حکومت او هر څوک چې د خواته د دربار پر راتلل دا څه بدته نشي پیش کېږي بلکې اول مرتبه سجده کول هغه نه پس به خپل درخواست وړاندې کوي. علیه السلام سره بحث کوي. ابراهیم علیه السلام ورته زما رب رب دې هغه ژوند کول کوي مړه کول کوي انسان ته ژوند ور کوي بیا مرګ راولي د نش نه انسان پیدا کی بیا وتا د ژوند نه پس بیا مرګ راولي بیا به را ژوند کی ته ځان ته څنګه راوي څنګه خدای وې ځان ته خدای څه نشي کولای. نه دی ورته جواب کوي انا روحي او امید زهم ژوند کولم کوم مړه کولم څنګه کېته دا یو بی ګناه سړی راونی هغه سر کټ کوي دا ژوند دی او مامړ او د جیل نه یو قیدی راويست چې باغ باندې د 500 حکم خطر 500 کېدو اړه د 500 شو هغه آزاد کو فری خو ابراهيم عليه السلام ته دا اوس لږ سات پس مړ کېدو حکم د مرګ شو دا ما فری خو بس ما ژوند دی. ابراهيم عليه السلام ته به فرمایي چې زما خراب د مشرق ننور راځي مغرب کې فری باز نو کته ځان طرف ته دا څه وکړي چې دې مغرب نه راوځي جواب مشرق کې فری باز فبوهت الذي كفر ندا کافر لا جواب. ابراهيم عليه السلام